زه ټولو ناوال د پښتنو ټولو درانو مشرانو ته او غیرتمندو کشرانو ته منظور پښتون د هغه ملګري د پی ټي ایم چې کوم راغلي دي پښتون تحفظ مومنټس او خپلو پارلیمنټریان ملګریو ته دا ما خبرګري دي ځکه مې ټولونه وروسته وکړل چې خفه نه شي رانه دغو ته په دا تکلیف باندې سلام پیش کوم شکریه ادا کوم الله پاک پروردگار عالم دې مو د پښتنو دا نن غونډه و د نن د لرو ځایونو نه راغلي دي مو مشران او کشران د دغو دا تکلیف د الله د مونږ د علاقې و د پښتون د قوم لپاره د خیر و د کامیابی ذریعہ ثابت کی زه به دا خبره د دغه ځای نه سټارټ کړم چې نقیب الله شهید دی الله تعالی هغه د شهادت درجه بلند کړي خو زه په ذاتي طور باندې نقیب الله داسې ګڼم چې زه نه خبر چې هغه د الله په منځ کې څه راز و خو زه ګڼم چې نقیب الله زموږ د پښتنو دپاره د ولی الله نه کم نه و ځکه چې هغه د شهادت په وجه باندې الحمدلله نن مونږ قبایل او پښتانه ټول یو ځای شو د خپلو بچو و نسلونو د مستقبل دپاره زه په ماضي کې زیات نه ځم خو په ماضي کې دا ضرور ویم چې د مونږ د قومي خلکو نه و د ملک د واکدارانو نه کمې غلطیانې شوي دي و د هغو غلطیانو په وجه باندې مونږ پښتنو ته کم نقصان رسېدلی دی د دغه دپاره پکار ده چې مونږ یو داسې عمل جوړ کړو چې هغه نقصان هم ازاله وشي و آینده دپاره بیا مونږ د داسې تکلیف سره مخ نه شو دا خبر هم ضرور کوم چې داسې به نه شي دا ډېر وخته بعد قبایلو پښتانه یو ځای شوي یو چې د مونږ نه دا غلطي ونه شي چې بیا د مونږ نه مونږ د چا ماضي جوړه نه شو چې خلک مونږ په دې باندې یاد نه کړي چې د دغو په وجه باندې دغه نقصان ته مونږ جوړ شو نو مونږ لا په دغه باندې کار کول دي و هغه کار بنیادي کار دا دی چې مونږ صرف او صرف د الله مدد ځان سره شامل کو بغیر د څه غرض او د مقصد نه صرف او صرف د پښتونوالي او د خپلو بچو او نسلونو لپاره یو داسې مستقبل جوړ کو چې بیا پاینده کې د مونږ بچو ته د مونږ نسلونو ته نه په غور وشي او نه د داسې تکلیف سره مخ شي انشاءالله تعالی چې کم کار طرف ته مونږ پیشرفت کړی دی او په هغه کې د ټولو نه اهم رول رښتیا خبره ده د پښتون تحفظ مومنټ دی د منظور پښتون و هغه د ملګرو دی مونږ همدا غواړو ټول قوم هم همدا غواړي انشاءالله تعالی چې مونږ غرض او مقصد یو دی چې داسې سره مونږ په اتفاق باندې وو خپل غرض او مقصد هم سرته رسوو انشاءالله تعالی خپل حق به مخلو انشاءالله تعالی د ظلمونه عزله هم کوو او یو داسې مستقبل به خپلو پښتنو له ورکوو چې کوم مستقبل مونږ پلارونو او نیکونو د پښتنو په د ملک کې جوړ کړی دی چې هغه د ټولو نه غټه خبره اعتبار دی پښتون سړی دا روزګار په هر ځای کې کوي هر څوک سره په اعتبار روزګار کوي که پښتون سړی نوکري کوي په حکومت کې نوکر دی نو هغه زموږ د مشرانو د وجې نه پلارونو او نیکونو د وجې نه الحمدلله په عهدو باندې که موږ له یوه ذمهواري راکولی شي نو په پښتون باندې اعتبار دی که پښتون په ملک کې دننه په هر ځای کې څوک د خپل کور چوکیدار جوړوي
نو دا ډېر غټ اعتبار دی چې د خپل کور محفوظ یې جوړوي. بیا که پښتون څوک د ځان سره په کور کې ډریور ساتیم دا ډېر غټ اعتبار دی چې هغه د خپلو حیا اعتبار په چا باندې څوک کوي نو دا ډېر غټ اعتبار دی. انشاءالله موږ به کوشش وي مغه د پلارونو و نیکونو همغه اعتبار همغه اتفاق به جوړوو و انشاءالله تعالی خپلو بچو و خپلو نسلونو مستقبل ته به فایده رسوو. بله خبره دا کوم چې انشاءالله تعالی موږ د دغه غونډې چې کوم لعمل دی هغه په دغه ترتیب باندې وي چې اول د پی ټي ایم د منظور پښتون ملګریو ته ویم چې څو کسان موږ له دوره کوي د کمیټې لپاره هغه خپل نومونه راکړي. دغه سره به د هر ایجنسۍ خلک سره ګیل شي و دوه کسان به د هر ایجنسۍ له د هر یوې ایجنسۍ نه موږ له راکړي چې هغه زموږ د جرګې ممبران وي او چې څومره پارلیمنټیرین دي که هغه د صوبایي حکومت دي که هغه د وفاقي حکومت دي هغه هم د دغې کمیټې او د دغې جرګې حصه وي. په منځ کې به موږ بریک اخلو او بیا به دا جرګه ګیلیږي. دا جرګه به خپل ایجنډا هم جوړوي خپل عمل به هم جوړوي انشاءالله تعالی چې ما د خپل قوم دا یقین دی چې د مونږ دغه ذمهواري و تر هغې پورې جاري وي چې مونږ پښتون قوم متحد کړی نه وي او مونږ پښتون قوم هغه عزت بیرته نه وي بحال کړی چې کوم د پلارونو و نیکونو یې مونږ وو او مونږ خپل و د خپلو بچو و د خپلو نسلونو هغه ټول حقوق نه وي اخیستي چې کوم نورو پاکستانیانو ته حاصل دي. انشاءالله تعالی موږ دغې جرګې دغه ذمهواري او دا خبرې د هر یو شی به تر هغه پورې روان وي که په منځ کې کوم رکاوټ راغلو انشاءالله تعالی موږ به پښتون قوم سره هغه ټول معلومات باندې خبره کوو خبروو یې د موږ سره حکومت او د حکومت ذمهوارانو او کوم نور ادارې دي هغو ټولو رابطه کړې وو. موږ پښتانه الحمدلله زه به د اسلام حوالې ټولو نه حوالې ورکړم چې موږ اسلام هم بغیر د جنګ و د جدل نه قبول کړی دی. موږ هر یوه خبره چې کړې ده په مذاکراتو باندې کړې ده. انشاءالله تعالی چې دا نن کوم اتفاق و اتحاد مظاهره پښتون قوم وکړه و دا پښتنو مشران راغونډ شول زه خپلو ځوانانو له دا یقین ورکوم چې انشاءالله دغه شان د موږ سره په اتفاق و اتحاد باندې وو. الله پاک به د موږ ټوپک ته نور نقصان ته نور تکلیف ته ضرورت نه پېښوي. انشاءالله په دغه اتفاق باندې به خپل حق اخلو که خیر وي. یو ځل بیا زه د پښتنو مشرانو د کشرانو د منظور پښتون هغه ملګرو د خپلو پارلیمنټیرین ملګرو په دغه تکلیف باندې او مالا په دغه عزت راکولو باندې ډېره شکریه ادا کوم. والسلام.